اوس کتا سو دی جماعت نه بار وته یو بل تموي چالکا دا اقتضاء النص څووي نو نه به یو په پويږي او نه به بل په پويږي یو خبره و امر ده اسدا باس دی پوری تاسو تارس کومه چې دا اسلام چې دا صد ټوکو مذهب نه دی یا دا سه یو برای نام شی نه دی قرآن کریم د سورۃ عنکبوت لومبنه آیات ده الف لام میم احسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون احسب الناس اللہ فرمائی چې آیا خلق دا گمان کوي ان یترکو چې دوی بخلاص ان یقولوا آمنا صرف په دې ټکی چې ما ایمان راوړی دی بس یعنی یو سړی به صرف په دې خلاص شي چې زه مسلمان یم او ما ایمان راوړی دی حاشا وکلا د دې تصور نشي کېدی سوال نه پیدا کیږي چې یو سړی به صرف په دې خلاص شي چې هغه دا وایي چې ما ایمان راوړی او زه مسلمان یم د دې یو ښکلی مثال دی تاسو کې اکثر خلقو خزي کړي دي سو وخت چې د واده په ورځ ستاسو نکاح تړلې کېده ملام راوست ګوان لاړو خزینه واک راوړو یو پکې وکیل شو دو ګوان شو امولا هغه وخت کې څه وایي مولا وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانې د پلانې لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه ته او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه بس خبره خلاص ناوې دې کور ته راوسته سباله بیماره شو اله ډاکټر ته یې بوځه تا هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو مولا سره دا وعده نه وکړي چې دا به زه ډاکټر ته بوځم دا تاسو کړی ښځو والا وایي تا کړې ښځه دې ورکه چې ته خو ګوډې که نه اوس ته دا ویلی شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه ویلي چې ښځه مې بیماره شي خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده د ډاکټر ذمواري خو یې ما نه واغست یا دا ښځه ووایي چې ما ته جامې پکار دي ته دا ویلی شي چې بھائی ما د جامو ذمواري نه واغست دا ښځه ووایي چې ما له ځان له کور ونیسه ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې دا ښځه وایي چې ورشه سیر غوښه راوړه دوه سیره ټیپر راوړه ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه دا ویلی شي که نه د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه کړت پکې کولی شي او که دې کړت وکړو دا ښځه در نه تښتي که نه کدی کړت کدی روټای کې کمه راوستو درنه تخت کدی جامو کې کمه راوستو درنه تختی کدی کور کې کمه راوستو درنه تختی ته خزه په سرک کې نولې شي کینولې شي تاسو به د کور بندوبست په ورته وړاندې بلکې
چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کې، چې کویدنو کې مور او پلار به دی وای مزدوري خواري نوکری سبا به دی خزې بال بچ به کور دی وران شه سبا کې نو 2-3 کاله مخکې ورته اول ژوند جوړې نو هغې نه رستو بیا قبیله نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو د امنا دا معنا چې زه به منظم کوم زه به روجم نیسم که پیسې راغی زه به حجم کوم که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم امنا دا معنا چې زه به پردی مالم نه خورم زه به حرامم نه کوم امنا دا معنا چې زه به بې ځایه د چا زړم نه ازاروم دل ازار بم نه امنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کو امنا دا معنا چې دا الله کوم نظام دی هغې پسې به زه خپیاب لخپې منډې موام که وخت راغی زه به جهادم کوم که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانوم امنا دا نن امنا ټول ملک کړي امنا دا معنا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای دی په هغې عمل کوي چې قرنا فی بیوتکن دا ښځه به دې په کور کې کینولي نوکری به نه نن ډېر خړوسان وګورئ ښځې نوکري کوي ښځه هم نوکرۍ میړه هم نوکري مال ځینې پکې راشي یاره جي خوله مې نه جوړېږي خو څوک مجبور یم څه چل دی وایي ښځه مې په بنو کې نوکره ده بنو کې ده چې را بدلي پېښور ته وشي ما ته نو زه ورته یم چې په خوله کې دې دانه وخېږه ده زما خبرې دې اورېدلې نه دي چېرته چې تو زه به یو افسر ته دا وایم چې د ده دا ښځه را بدله اوس چې تا نه بغیر ستا ښځه په بنو یا په ډېرو کې وي د هغې څه ګرنټي شته داسې میړه یو ځای ښځه بل ځای نه امنا دا معنا چې زما ښځه یا الله کم قانون تا زما د ښځې دپاره جوړ کړی دی هغه قانون به زما په ښځې حاوي زما ښځې دپاره د قانون جوړ کړی چې دا به په کور کې نو دا به په کور کې زما ښځه که په وخت ضرورت د کوره بار وته نو یا الله تا چې کوم قانون ورته جوړ کړی دی چې جلباب به په سري قرآن کې لفظ جلباب راغلی دی جلباب هغه بورکې ته وایي چې د سر نه واله تر خپو پورې ټوله پکې پټوي یوازې جلباب نه بلکې دا لفظ ما خیال دی په صیغه جمع سره هم راغلی دی جلابیب سره هم راغلی زما ښځه به لنډره نه وي چې په سړک او کوڅو کې به روانه او چادري به د ململ په جمي کې په سر کړي او وړاندې رستو به ټوله ښکاري نن خو ته په دې ملک کې اوسېږې لګیا نن په دې ملک کې اوسېږي نن د خواصو ښځې د خواصو د نیکانو د منځګزارو ښځې نن بربنډې ګرځي نو زما عزیزانو
کله کله زه سوچ کوم نو د پښتو یو شعر را یاد شي یو سړی خپل یار په لاس نه ورتلو ډېرې منډې ترړې ووالې خو نه کېد نو آخر کې دا وی چې د خدای په لوی کرم به کېږي د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه که د خدای کرم وشو خو وبشي او که د عقل خبره وي نو زما د اشنا مینه ډېره ګرانه نو زما عقل په دې میدان کې کار نه کوي چې مونږ به په پاکستان کې هغه ورځې وګورو په ژوند چې دا ښځې چې مونږ نه څومره لرې لاړې دا به بیا واپس مونږ کورونو ته راولو په کور کې به کېنو نه دا زما عقل کې نه راځي زما عقل دا نه او زما د عقل بیانیهی ترجمه دا ده چې د ورختیر اوبه په بیرته نه جاروزي د ورختیر اوبه په بیرته نه جاروزي نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا د ورخ نه چې د زمیدار اوبه تیری شي هغه اوبه واپس دی ورخ ته راځي د ورختیر اوبه په بیرته نه جاروزي نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا د تیر اوس تیر پرونه ورځ به تاسو بیا را واپس کړئ که دا ټوله دنیا ستا شي دا ټوله دنیا د دنیا خزانه ټوله ستا شي او دا ورکی نو دا پرونه ورځ به بیا را واپس کی ناممکنه ده نه را واپس اوس د تیر ساعت مثال څنګه دی تیر ساعت په مثال مړې د لاحت ده مړی چا دی ژوندې کړي په جړا تیر ساعت د لاحت مړی دی که د لاحت په مړی دا ځان ټوکړې ټوکړې کې په وهلو په جړا را ژوندی به کې پردو هلکانو سره مخلوط تعلیم دی مخلوط اوس که ته دا وایې چې اوس زما دې خبرو ته دا خلق د قیانوسي خیال نو پرون مې یو ته وې